محترم مسلمانانو، بیکاره تقدیر نه د بچ کېدو بهترین او طاقتوره وظیفه. بیکاره تقدیر دا د محترمو چې رشتم نه کېږي، کاروبار هم نه روانېږي، د خاوند مخه نه سمیږي، د بچو مخې نه سمیږي، یا دغه رنګې د بندشونه دي، نکاحګانې دي، پرابلمونه دي، مسلې دي، نه ختمیږي، وظایف ډېر زیات وکړل او ډېرې زیاتې دعاګانې ختمونه مو کړل، هېڅ هم نه کېږي. نو لهذا د حدیث مبارکه وظیفه راته ښیم او داسې حدیث مبارک دی، د بخاري شریف حدیث دی. ګوره دې کې هیڅ شک ونه کوئ محترمو، دا خامخا دا وظیفه وکئ. غونډ په 10 منټه وخت نه لګي، په 10 منټه کې چې د انسان تقدیر او ژوند بدلیږي. خلک د خپل ژوند دپاره څومره سخت تیروي، خلک د خپلو بچو دپاره څونه مسافرۍ کوي، خلک د خپلو بیبیانو دپاره څومره سختې برداشت کوي، د خپل محبت دپاره څومره تکلیف برداشت کوي. په زړه باندې ساړوبی وي، زړه تنګ کېږي او چې خپل محبت ته نه میلاو شوی د باندې تکلیف وي، کاروبارو ته نه نو محترمو د دې ټولو مسلو دپاره او دغه بیکاره تقدیر چې کوم دی، بره تقدیر، بیکاره تقدیر، بیکاره بندش ته نه ختمیږي انشاء الله العزیز. داسې بهترینه وظیفه چې الله جل شانه به ضرور ختموي او خامخا به ختموي، خو ما تاسو به په اخلاص سره کوو او ما تاسو به محترم په یقین سره کوو او دا به بالکل اسانه ده، هیڅ پکې ګران نشته دی وظیفه کې. نو راځئ دا وظیفه را سره انشاء الله العزیز تاسو واورئ. الله جل شانه به زما او ستاسو تمام مسلې او تمام هغه بیکاره تقدیر زما او ستاسو ختم کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر او کم چې بهر وطن کې ژوند کوي، هر ځای کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، یا محترمو بهر ملکونو کې دي، قطر، دوبۍ، فرانس، امریکا کې دي، فرانس کې دي، هر ځای کې چې دی او زمونږ غږ اوري، الله جل شانه دې ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي، الله جل شانه دې ته ډېرې کامیابۍ ورکړي او الله جل شانه دې تمام بیمارانو ته صحت نصیب کړي، تمام حاجت کوونکو ته الله تعالی حاجتونه ورکړي. دا دعا د زړه د درد د محترمو، دا دعا به الله جل شانه ضرور قبلوي. زما هغه رب چې ما او تاسو له ژوند راکړی دی، هغه رب به خامخا دا دعاګانې قبلوي انشاء الله، ضرور به قبلوي. محترمو نن چې کوم د بیکاره تقدیر، بیکاره تقدیر به تاسو پیژنئ. بیکاره تقدیر څه ته وایي محترمو؟ بیکاره تقدیر دې ته وایي چې ژوند کې د تبدیلي راځي، ښه رشته د هغه د نه کېږي، تقدیر د اوده دی، بندش د باندې شوی دی، بدبختی د باندې هغه لاحق شوی ده، دشمنانو نه تنګئ، د بیکاره فیصلې په تاسو باندې کېږي، خوشحالي درته نه نصیب کېږي. نو انشاءالله د مشقتونو، د سختو نه، د بدبختۍ نه، د بدنصیبۍ نه، د بد کمزورۍ نه، دې نه به الله جل شانه تاسو ته نجات درکوي، دې نه به الله جل شانه تاسو ته امن درکوي. تقدیر به الله جل شانه ستاسو چمکو کی، تقدیر به الله جل شانه ستاسو منور کی انشاء الله العزیز. لیکن دا وظیفه تاسو خامخا وکئ. دا د 10 منټو وظیفه ده، دا د 15 منټو وظیفه ده، دې نه سیوا نه ده. نو خلک سره وخت کم دی، د دنیا دپاره وختونه موږ سره ډېر زیات دي، د دنیا د کاروبارونو، د دنیا د له لعب دپاره وختونه ډېر دي، لیکن د وظایفو دپاره وخت هم کم وي او اسانه وظیفه هم وي راته وښایه چې وخت پې کم لګي او کار زر کوي. نو محترمو دا د صحیح بخاري شریف دا حدیث دی او دا د صحیح بخاري دا وظیفه ده، دا دعا پکې راغلی ده. دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وظیفه، دا دعا موږ ته ښودلې ده، د خپل امت دپاره یې ښودلې ده، د ګناهګار امت دپاره، د سیاکار امت دپاره یې ښودلې ده. نو راځئ محترمو، دا زما او ستا دپاره یې ښودلې ده چې ما تاسو دا وظیفه انشاء الله العزیز ته وکړو. تاسو دې وظیفې ته غوږ شئ. ها محترم مسلمانانو، په سکرین به هم تاسو ته ښکارېږي. ښه زه تاسو ته دا وظیفه وایم، بیره د دې معنی تاسو ته وایم، بیره د طریقه کار وایم. ښه وظیفه دا دی: اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. صحیح شو کنه؟ اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. د دې معنی څه ده؟ اللهم انی اعوذ بک، یا الله زه فنا غواړم
یا الله زه په تا سره فنا غواړم جهد البلاء د سخت مشقت نه و درک الشقاء د بدبختۍ د ژوند نه د بدبختۍ د بد تقدیر نه د بد فیصلو نه و سوء القضاء او د بیکاره فیصلو نه او د بیکاره تقدیر نه و شماتة الاعداء او د دشمنانو د خوشحالېدو نه چې دشمنان په ما باندې خوشحاله شي، په موږ باندې خپل کور کې خلک خوشحاله شي، لیورونه را باندې خوشحاله شي، ورنداریان ورونه خوشحاله شي، د دې نه هم وساته الله چې دوی په ما نه خوشحاله کېږي. نو دې کې ډېر زیات یو فلسفه پرته ده، دې کې ډېر زیات یو حکمت پروت دی وظیفه کې. نو محترمو دا تاسو انشاءالله شروع کړئ. دا به څه ټایم کې کوئ محترمو؟ دا چې تاسو هر وخت کې کولی شئ، صحیح شوه، هر ټایم کې کولی شئ، هیڅ بات پکې نشته. خو دا به تاسو څو پیرې کوئ محترمو؟ نو دا کم از کم 314 پیرې وکړئ. کو 314 نه شئ کولی، 101 پیره یې وکړئ. کو 101 پیره هم نه شئ کولی، نو کم از کم روزانه 140 پیرې وایئ. خو داسې هم نه شئ کولی، د هر فرد منفس خامخا 1 ځل وایئ. نو الله جل شانه به ستاسو تقدیر بدل کی، د تقدیر د بد فیصلو نه به تاسو ته نجات میلو شي، د مشقتونو او د سختو نه به تم نجات میلو شي. نکاح نه کېږي، دا مشقت دی، سختی ده. ښه کاروبار نشته د بچو، دا سختی ده، بدبختی ده. محترمو د بد فیصلو د دشمنانو د خوشحالېدو نه به تاسو الله جل شانه بچ کی. لہذا دا وظیفه انشاءالله تاسو شروع کړئ. ورسره یو کار خامخا وکړئ، هغه دا چې روزانه ورسره لږه لږه صدقه ورکوئ. خیر دی ښه، په 10 روپو 20 روپو زما او ستا هېڅ هم نه کېږي. د یو بېوسه او د یو تسه کار د انسان غریب د هغه په ډېر کې ارڅه کېږي. بل 2 کارونه ورسره لازم ونیسئ. یو کار دا د محترمو چې 15 وخته مونځ کوئ. مونځ ګورئ الله جل شانه نه معاف کوي. هغه زنانه هغه نارینه چې زما غږ اوري، یو مونځ به هم نه قضا کوئ. کم قضا شوي دي د هغې به قضا راوړئ. او دویمه خبره دا ده چې ټول ګناهونه مو تاسو پرېږدو. کله هم ګناه کېږي خطأ، نو محترم مسلمانانو بیا د هغې نفس توبه او استغفار مو تاسو له لازم دي چې دا کوو. درېیمه خبره دا ده چې موږ روزانه الحمدلله فرون هم د سورة رحمان غالبا یا سورة یاسین دا تاسو دپاره موږ ولوستو په مدرسه کې فی سبیل الله، خاص د الله جل شانه د رضا دپاره، د هغې مسافرو دپاره او د هغې تورسرو زنانو نارینهو دپاره، نوجوانانو دپاره چې زمونږ اوازونه اوري، زمونږ وظیفې کوي، خاص د الله د رضا دپاره همدته کړي دي. او انشاءالله خاص به الله جل شانه ستاسو دپاره قبلوي، ستاسو دپاره به الله تعالی ضرور قبلوي. موږ ته هم دعاګانې کوئ، چاته دعا ضرورت وي، چاته ختم وغیره ضرورت وي، چاته نور څه وظایف پکار وي یا ټلیفون کول غواړي، انشاءالله موږ سره رابطه کوئ. موږ به تاسو ته نمبر هم کمنټ کې درکو، موږ به تاسو ته دعاګانې هم کوو، موږ به تاسو ته وظیفې هم